ځکه د نیکۍ حکم او د بدو باندې او بدو ته بد ویل او د هغې نه خلک منې کول دا د انسان روزي دا کمولی نه شي، دا د انسان عمر دا لنډولی نه شي. ده ته به هماغه روزي میلاویږي کومه چې وله الله لیکلې ده. که دی په دې بنیاد باندې په حق باندې سترګې پټوي چې بیا دا عهده به رانه ځي، دا وزارت به رانه ځي، دا افسري به رانه ځي او بیا به لاله څوک څه راکوي نه، دا خطرې د حق مخې ته ودروي، نو دا سړی نه په دنیا کې کامیابۍ ته او عزت ته رسېدی شي او نه آخرت کې دی کامیابۍ ته رسېدی شي. ځکه تېره جمعه تاسو ته ما هغه آیات ویلی و چې د حق خبرې په باره کې یو خبره به هم تا نه مني، نه مور فلار، نه د خپل ځان باره کې، نه د غریب او د مالدار باره کې، بس حق خبره کوه. که هغه د غریب په حق کې او که د مالدار په حق کې، که هغه ستا په حق کې او که د بل چا په حق کې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې تاسو کې د یو سړی د حق نه د چا یېره منې نه کړي او بندي نه کړي، د چا نه یېري. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی الساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق خبرې نه خاموشي اختیارونکې، په حق خبره او په رښتینې خبره خاموشي اختیارونکې دا ګونګی شیطان دی، دا ګونګ شیطان دی، ګونګ